د الله جل شانه دیدار ممکن دی او کنه د الله جل شانه دیدار په دنیا کې کیدی شو کنه نو زموږ د اهل سنت والجماعت دا رائے ده چې د الله جل شانه دیدار او قتل الله ته په دنیا کې ممکن نه دي ځکه چې الله جل شانه موسی علیه السلام عرض کو الله پاک ز تعالی دل غواړم نو الله جل شانه تو فرمایل لن ترانی هرگز تمانه شیلی دی او بیا الله جل شانه موسی علیہ السلام ته فرمایل چې زک وګوره زه د خپل تجلی په دی غر کوما نو کدا غر زما د تجلیات او زما دا قتل برداشت کړل نو تب ما ویني نو چې کله الله جل شانه د خپل تجلیات د په غر باندې ورورته ول غر په خوځیدو شو نو موسی علیہ السلام وخر موسی صعقا موسی علیہ السلام چې کوم پړ مخې به هوش را پریوتو یعنی هغه طاقت برداشت نکړې شو په دې وجه زموږ اهل سنت والجماعت وای په دنیا کې د الله دیدار دا ممکن نه دی ځکه دا سترګې دا طاقت نشي لرلې دنیایي سترګې چې بده باندې د الله جل شانه طاقت اغا لیدل وکي مفسرین بیا فرمایي چې الله جل شانه خپل نبی صلی الله علیه وسلم خپل دیدار په معراج کې څنګه وکړو دا خو نبی علیہ السلام د دنیا د تله او دنیاوي سترګې مفسرین فرمای الته چې دیدار شوه دی د الله سره دا هم دنیایي عالم نه بلکې دا عالمي بل عالمي بالا وا هغه چې کوم دی عالمي آخرت ته لہذا الته عالم جدا او مکان جدا او زی جدا اگر کده غسترګي وي لیکن زی جدا او هغه طاقت الله نبی صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اچولیو نو د دغه زی په وجه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله دیدار کړ دلته الله فرمایل چې زما احاطه خلق نشي کولای مفسرین فرمای محدثین چې د الله جل شانه په جنت کې به دیدار کیږي معتزله وایي او خوارج چې د الله دیدار د سره ممکن نه دی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مونږ وینا په آخرت کې به کیږي دغه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله جنتیان الله جنت ته داخل کی او الله جل شانه ورته فرمای ما خو د باندې ډېر انعامات وکړل خوشاله وي او د الله پاک مو خوشاله وي ک نور نعمت دل درکما پس الله پاک دا ډېر لوی نعمت ته دنیا نه دی راوستلو بیا چې کوم دی د عذابون نه دی بچ کړلو جنت ته داخل الله جل شانه تو فرمایل زم مزید تاسو ته نعمت در کوم د خپل دیدار په شکل کې الله جل شانه به دې جنتیانو ته خپل دیدار ور نصیب کړي به نورم خوشاله شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سوال سم شپې سپوږمۍ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشتي صحابه کرام سره ناشتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحابه وګورئ تاسو چې کوم دی د سوال سم شپې سپوږمۍ ته ګورئ نو تاسو سره دغه محسوسوي مثلا غنا محسوسوي وینه د الله رسول موږ خو ښکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د قرنګ به د الله پاک دیدار کیږي باغی کې بس پردې نه حجابات بنی د قرنګ څنګه چې تاسو سوال سم شپې سپوږمۍ نه کنه د قرنګ د الله دیدار به تاسو کوي د دې احادیث په بنا باندې دا معلومه شو چې په قیامت کې با او په جنت کې با او په عالم آخرت کې با مسلمانان د الله دیدار کول شي کافرانو ته بدان نصیب کیږي زدا د الله نعمت ته او الله خپل نعمتونه د په کافرانو بن کړی دي دا معلومه شو چې د الله جل شانه دیدار به جنتیان او مسلمان کول شي اوس الله فرمایله چې تاسو احاطه نشئ کولای زما او که جنتیان هم ګوري نو دوی به د الله پاک د ټول ذات احاطه نشي کولای ټیک شو کنه یو خو په دې سترګو سره آلات لیدل دي لکه سپوږمۍ ته مونږ ګورو نو که وړو کې سترګو والا مخلوق ته او که غټو سترګو والا دی د سپوږمۍ چې کوم دی په خپل احاطه او دایره د سترګو کې راوستي شي ګورو کنه الان کې سپوږمۍ د زمکینا او د دنیا نه سوچند غټه ده ټیک شو جی کنه او بیا هم انسان چې ورته وګوري د بالکل په خپل احاطه کې راولي او په نظر کې راشي دا سیده کنه خو هم دا رنګي دغه سترګې با په آخرت کې د الله د ذات د هغه احاطه دا په سترګو کې ناراضي الله فرمای لا تدركه الابصار ستاسو په نظرونو بزما احاطه نشي کولای وهو يدرك الابصار
او الله فرمایي تاسو ټول زما په احاطه کې زما د نظر دا لاندې یو سیز زما چې ګمنه زمانه غایب کېدی نشي تر دې چې یو پاڼه د ونی نه چې ګمنه زما د منشا او اراده نه بغیر هم نشي را غورځېدي وما تسقط من ورقه الا يعلمها نو لہذا که جنتیان د الله جل شانه دیدار کوي نو کولی شي کیبا خو د الله ذات په ټول په سترګو په دې احاطه کې نشي راتلی موږ تاسو یو سیس ته ګورو کنه نو زموږ تاسو سترګې په هغې باندې بالکل هغه ټوله نقشه راوالي د الله جل شانه ذات او صفات داسې دي چې دا د اسمانونو نه او دا ټول څیزونه د الله مخې ته هیڅ دي ځکه د دې تشبیه د دې مخلوقاتو تشبیه الله سره ورکول دا جایز نه دي ٹھیک شو الله وراء الورا ذات دی دا غي د حصہ زرا الله فرمای ولم يكن له كفوا احد دا الله په شان هیڅ چیز نشتا دا الله همسر همپل هیڅ نشتا او دا غرنګي چې ګم دی د الله مثل نشته چې موږ د څه سره تشبیه ورکو ٹھیک شو د دې وجینا د قران پاک کې الله جل شانه او فرمایل چې ما په شپږ ورځو کې دنیا او اسمانونه پیدا کړل او بیا الله فرمای بیا ما چې ګم دی عرش ته دغه وکړه استوا وکړه په عرش باندې برابر شوم نو دا علما فرمای دا استوا څه ته وی ولی الله ستړي شو نعوذ بالله نه استوا دا یو کیفیت دی بس الله څنګه چې ګم دی جلوه افروز شو الله جل شانه د ذات سره چې څنګه خای اق شان زمونږ ایمان دی ټیک شو چې هغه شان به زمونږ سوي ایمان نو د قرنګ الله جل شانه دیدار به د قیامت پر ورځ کیږي او دا د نعمتونو سرچشمه ده دا جنتونه خدا دا غي اس یو تصویر دی د الله جل شانه او اصل حقیقت دا د الله ذات لیدلی نو چې کله د الله ذات ولیدلی شي د ټول نعمتونو خاتمه به د الله جل شانه په دیدار باندې راشي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي اخر دعوانا الحمدلله